ما د ډي سی ایم نم تاسو کو ما د ډي پی او نم تاسو کو ما د نورو څومره ایجنسی چې دي ما د ټولو تاسو کو بای بنیر کې څه کېدونکي دي که یو ماشوم نم څوک تاسو کې داسې بیان به ورنکي دا د صوبې چیف ایگزیکټیو دی چې تا دومره ذمہوار سړی او تا داسې یو غیر سنجیده بیان ورکاو آیا دا راته ووایه چې په تا باندې وحي نازل شوې ده چې په بنیر کې څه کېدونکي دي یا دا مطلب که تا ته چا ټلیفون کړی دی ته چا سره په رابطه کې او هغې درته ویلي چې یاره په بنیر کې مونږ څه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په خیبر پختونخوا کې چې کوم طرف ته ګورو نو یو ماتم دی، خفګان دی. زموږ د شنګلي خبرو وکړو، د سوات خبرو وکړو. اوس ریسنټلی د خیبر پختونخوا د سی ایم سهیل افریدي صاحب یو بیان راغلی دی او په هغې بیان د وجې د بنیر په خلکو کې ډېر تشویش دی چې یاره دا بیان په څه بنیاد باندې دی ورکړی دی. افسر خان ناظم صاحب را سره موجود دی، د عوامي نیشنل پارټۍ د پی کې 25 نامزد امیدوار دی. سره په دغه حواله باندې خبرو کوو. ناظم صاحب لاول خو ډایرکټ راځم د سی ایم صاحب په دغه بیان باندې چې بنیر میں بھی کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. سب وایي دی په حواله د څومره پریشانی په خلکو کې پیدا کړې ده او څومره میچور بیان دی. زه حیران یم چې یو دومره ذمهدار سړی چې هغه نن سوات ته راغلی دی او د سوات خبره هم کړې، د دیر هم کړې ده، څه کمی کوتاهي هم د خلکو خو ډایرکټ نه دي کړي، اشارتن یې خبره کړې ده. او بیا زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دلته په ټوله صوبه کې اسم د خلکو په ذهن باندې یو خوف هراس او یره خوره ده او بیا نیغ په نیغه هغه نوم د بنیر اخیستی دی چې یاره په بنیر کې هم څه کېدونکي دي. اوس مونږ خو چې دې ته ګورو نو زما په خیال باندې یا خو سی ایم صاحب دې د دې وضاحت وکړي ځکه ډېر په ذمهداره کرسۍ ناست دی او د ټولې صوبې د پښتونخوا وزیر اعلی دی، نو پکار ده چې قوم ته وضاحت وکړي ځکه چې دلته قوم یوازې عوامي نیشنل پارټي نه ده، جماعت اسلامي نه ده، جمعیت علما نه ده، مسلم لیگ پیپل پارټي، پاکستان ورکر پارټي یا نورې پارټۍ دا نه دي. دلته پی ټي آی والا هم دي. زما د پی ټي آی د ځوانانو نه هم په دې وخت کې دا مطالبه ده چې هغه د سی ایم صاحب نه د واتساپ په ذریعه یا د ټلیفون په ذریعه یا د فیسبوک په ذریعه باندې دا تپوس ضرور وکړي چې تا دومره ذمہوار سړی او تا داسې یو غیر سنجیده بیان ورکاو آیا دا راته ووایه چې په تا باندې وحي نازل شوې ده چې په بنیر کې څه کېدونکي دي یا دا مطلب که تا ته چا ټلیفون کړی دی ته چا سره په رابطه کې او هغې درته ویلي چې یاره په بنیر کې مونږ څه کوو. مونږ به د بنیر عوام بلکې ټول پښتانه به په دې خبره پوهیئ ځکه چې کنن درد هر ځای کې، تکلیف هر ځای کې، دا ټول پښتونخوا ته دی. دا پرون په سوات کې واقع شوې ده، خدای ګوارې زموږ زړه دردېږي. ما سار په خپله باندې ژړلي دي چې یاره دا کم ظلم موږ سره روان دی. زه حیران دا یم چې دا دومره ذمہوار سړی او بیا دا تپوس هم کوم چې دوی ته د 2020 نه والا تر 2025 پورې دوی ته 3400 ارب روپۍ 3400 ارب روپۍ دوی ته دهشتګردۍ په حواله او د ان اف سی ایوارډ په حواله دوی صوبې ته ورکړی شوي دي، مرکز ورکړی دي. مونږ د دوی نه دا تپوس کوو چې دوی بار بار پولیسو داسې پوش کوي نو چې دوی د پولیس ته څومره سہولیات ورکړي دي، دوی د پولیس ته څومره جدید وسله ورکړې ده یا مطلب دا دی چې دوی دا پیسې جیبونو ته اچولي. دا قوم به د دې مطالبه ضرور کوي او په دې به ځان ضرور پوهي چې دا 3400 ارب روپۍ 3400 ارب روپۍ چې تاسو ته میلاو شوي دا تاسو څه کړئ. دې به وضاحت موږ لره کوي او دا نننی بیان چې دی نو دا خو زما په خیال زه وایم چې که یو ماشوم نه هم څوک تپوس وکړي داسې بیان به ورنکړي. دا د صوبې چیف ایگزیکټیو دی. پکار دا ده چې دلته کې زموږ سره میډیا والا ډېرې رابطې وکړي. ما د ډي سی ایم نم تپوس وکړو، ما د ډي پی او نم تپوس وکړو، ما د نورو څومره ایجنسی چې دي ما د ټولو نه تپوس وکړو چې بای بنیر کې څه کېدونکي دي. هغوی چې بالکل هېڅ نشته او دی صاحب راپاسي او وایي چې په بنیر کې څه کېدونکي دي. مونږ ته به باقاعده طور دې وضاحت راکړي چې یاره یا خو د چا ټلیفون کړی دی، چا سره په رابطه کې دی د چا سړی دی او هغې ورته ویلي یا مطلب دا د ته ایجنسو ریپورټ ورکړی دي یا مطلب دا د خپل ځان خبره کړې ده. د دې به د قوم ته لازم دی وضاحت کوي ځکه چې په دې وخت کې د قوم ته چې کوم د سخت سره د ټینشن سره د مبتلا کړي دي نو زما په خیال باندې چې موږ څوک هم اورو. بیا ما د میډیا د ذمہدار سړي نه هغه ما ته اوس هم ما سره خبرې وکړې. ما ته وی چې ما خو دلته کې د کوم وزیران صاحبان دي هغې سره مې رابطې کوشش هم وکړو
د چا نمبر نه لګي بن راځي د چا سره مې خبرې وشي هغه وایي چې خبره یې پورې انګړه دنګړه کړه د پارټۍ د پی ټي آی د ذمہ دارو خلکو سره هم خبرې وکړې هغه وایي چې یاره مونږه فی الحال دا بیان نه دی کتلی مونږ پسې ویلی نه شو نو هغې خو د خیره سره څه ویلی شي نه ځکه چې نن تاسو وګورئ دلته په قام په کم امتحان کې دی په قام باندې کم اور بل دی قام په کم وینو کې لت پت دی او هغې سره د پښتنو د قاتل د عمران خان غم دی چې دا مونږ راوکاږو او دا ته چې ورته قاتل ویم دا زه په هوا خبره نه کوم دلته کې که فرض که مثال په طور عمران دا معاهدې نه وی کړې جنرل فیض او د هغه ټیم دا معاهدې نه وی کړې نن به د پښتونخوا حالت دا نه لہذا مونږ دا وایو چې وزیر اعلی دی فوري طور د بنیر او ټول پښتنو ته دی د دې وضاحت وکړي چې که فرض که مثال په طور دا بیان ورکړی دا په څه بنیاد په کم تناظر کې دا ورکړی دی دا بیان به دا وضاحت پته مونږ غواړو دا مونږ نه دا په حیثیت قوم د ټول بنیر فرض دادي او د پی ټی آی خاص کر ځوانانو ته زه وایم چې نن د هغه سره د یو سړي فکر دی او هغه هم د منافقت د حده پورې دی والله که ورسره یو قسم مخلصي چې عمران دی روزي خو صرف په دې بنیاد لګیا دي چې یاره مطلب دا ځوانان مونږ ځان پسې کړو نو هغه ځوانانو ته زه اپیل کوم درخواست کوم چې تاسو ویډیو پیغامات وکړئ تاسو په فیسبوک باندې بیانونه ورکړئ د دې وزیر اعلی نه باقاعده ورته تپوس وکړئ چې تا دا بیان ورکړی دا د پس تناظر وکړئ